د معراج دا واقعا دا کله شوی دا نو پدې کې هم د علماو اختلاف ته چې دا د نبوت سویم کالو چې د معراج دا واقعا صادره شو او دا او شو نو پدې کې اقوال ډیر دي او مشهور قول او کم قول ته علماء ترجیح ورکړي دا هغه دا چې دا په یو لسم د نبوت یو لسم کال باندې دا واقعا دا شوی ده او وجدا بیان علماء چې په لسم کال د نبوت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته 200 ورسېدي یو محبوبه زوجه خدیجه الکبرى رضی الله عنها وفات شو او بل خوای محبوب تر ابو طالب صاحب اگر جگہ نان مسلم حالت کې ورته مرګ راغلی دی او بیا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره احسانات ډیرو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي په وفات باندې غم زده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه دغه ترې وسیله وا دای معاون او دای مددگار یو د دې تر په وجه باندې کافرانو ورته ډیر سړي شوې دي چې ترې وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا کوشش شروع کړه او ځان لدا چې د مکینه د علاقینه بهر یو ټکانه پیدا کړ او الته د خپل میشن وړاندې بوزو دا غیر لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف سفر وکړ او د طائف د سفر واقعا تاسو اورېدلې چې په هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف خلکو هغه خوشامده دونه وي الټا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف ته چې کم نه دوی غاړه کې خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تکلیف ورکړ هغه واقعات تاسو اورېدلې ده نو یو خوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کور کما اسره واغم ته نه لاړه بل خوا چې د بار کما اسره وا اغم ته نه لاړه بل خوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کمی علاقی د طائف د خلکو نتم وا هغه تمام ختم شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات چې کوم نه داسو دا پریشان او بار بار به په دعاګانو کې یا الله تما دا سے قوم تولی حواله کې چې ای په ما رحم نه کوي اوی زما خبره ته وګ نه دی یا الله ډیر زیات پریشان نو دغه دوران کې د الله رب عزت د طرف نه بولاوه راغله د معراج واقعا دغه واقع شوی چې یو خو پیدا پکې دا ملو شي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غم دا چې کم نه شي دا کم شي دا غم ور ډیر جاتی تاسو ته بر دې احساس یا بیا بلی چې کله یو انسان په یو خپل میشن کې مخلص وي او هغه کې ډیر تکلیفونه برداشت کوي او بیا هم په هغه میشن کې کامیابی نه ملاويږي نو انسان مایوس کیږي چې راځو دا کار په اخلاص کوما او زه هر قسم قرباني کولو ته تیار یم بیا هم زما د میشن نه کامیابیږي دا ولی آیا زما په اخلاص کې کمی دي آیا زما خدمت او قرباني کمی دي چې الله تقبل نه دي سو وجه چیرې دا واقعا ده سي وشوا نو الله رب دې بطور تسلی بطور دادرسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملاقات له وغوښته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا میسج او پیغام ملو شي چې نه ستا په اخلاص کې کمی نشته ستا په قربانۍ کې کمی نشته ستا په خدمت کې کمی نشته ستا په دعوت کې کمی نشته کمی ټول په قوم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله چې کمندنو بطور ملاقات دا ټول سفر چې کمندنو دا شي اگر چې دا ملاقات هم اختلافي دي متفقه خبره نه راځي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله سره ملاقات شوی دا متفقه خبره نه ده سو کوئی شوی دی سو کوئی نه دی شوی بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله وغوښته
او پدې کې کوم میسج الله رب عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ورکو نو هغه میسج مونږ ته راغی. د ټول نه غټه خبره چې د معراج په واقعیا کې مونږ ته الله مخه ترا وستا نو هغه دا وا او د ټول نه غټه پیدا یې مونږ ته دا وشوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ليس الخبر كالمعاينه چې خبر دا د لیدلو برابر نه دی. یو سړی ته وایي چې دا کار داسې وشو او بیا ته لاړې هغه کار د په خپل سترګو ولیدو نو چې کله ته هغه وی نو دونه یقین دی نو چې په خپل سترګو دی ولیدو نو یقین دی راغی 100% یقین دی راغی. یو سړی ته وایي چې دا کار داسې دی او تا هغه بیانې نو بل سړی ته ویلی چې مړه دا خبره غلطه ده دا دروغ دی هغه ته ستا خبره دروغ نسبت ورته کولی شي خو چې کله تا په خپل سترګو باندې یو شی ولید نو تا ته بیا یو سړی دا نشي ویلی چې یاره دا خبره دروغ ده. دا خپل سترګو لیدل دا ډیر قوي دي د دې نه چې ته په وګونو باندې یو خبره ووري. لکه تا ته یو سړی وایي چې پلانکی لګي شو پلانکی قتل کو نو کاغه سړی ډیر مرشتنی دی خو تا په خپل سترګو باندې دا هغه قتل نه دی لیدلی نو کته عدالت کې گوي کېم نو ته نشي کولی ته دا نشي ویلی چې ما ته پلانکی ویلی دی پلانکی خو دروغ نه وای لہذا زه گوي کوم چې دا قتل دی پلانکی کړی. عدالت یې در سره نه مني شریعت یې در سره نه مني نه په خپل سترګو به اینی چې تا په خپل سترګو لیدلی بیا ته گوي کولی شي چې آو دا قتل واقعي پلانکی کړی. دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین مخکې سونه خبره د جنت او د دوزخ چې مونږ ته کول ناغا د بل دخلې وي د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په واسطه باندې راغلي وي دا خبره یا په بل ذریعہ باندې راغلي وي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل براه راست دا هر څه نور دي. د معراج په واقعه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هر څه په خپل سترګو باندې په خپل سترګو د قبر عذابونه دا یې ولیدل د ګناهونو سزاګانې دا یې ولیدې د سودخور سزا یې ولیده د دروغجن سزا یې ولیده د زناکار سزا یې ولیدله یا کم خلک چې دروغ وایي او دروغ خورئ د هغه سزا یې ولیدله کم سړی چې مونځ نه کوي د هغه سزا یې ولیدله ټولې سزاګانې نبي علیہ الصلوۃ والسلام ولیدلې راغی امت ته یې بیان کړي نو دا سنائی باتیں ندی دا آنکھ کو دیکھا حال دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته بیان کا اوس کدی نه رستم یو سړی وی چې نه مړه دا هو اسه غپ را تخکاری نو داغه په ایمان کې بیا څه شک پاتې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب عزت وغوښته او په خپل سترګې ورته دا ارس او خودل خداه د قبر عذابونه شو ټول انبیاء ورته الله پاک او خودل د هر پیغمبر سره ملاقات شو او ورته دا ثابت کړ چې یوازې څه ما پیغمبر نه دا ټول پیغمبران دنیا ته راغلي د ټولو پیغمبرانو د قوم هم دغه څه تکذیب کړی دي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل قوم احوال بیان کړ چې کله منځونه پر شو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی الله تعالی ستر کوي د ما په امت 50 منځونه پرس کړ پسته امت دا 50 منځونه نشي کولی د ما امت باندې ردینه کم پر شو غي نه لیکل نو دې سره یو میسج میلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا امت زمان نه مني زما تکذیب کوي نو دا سره نوې خبره نه ده دا معنا مخکي اولو العزم پیغمبرانو تم دا مسله پیخوا چې کله یو لزدولس کا ستی او میشن پسې ولېږي او نه کامیاب شي او ته پکې ناکام شي نو دا ډېر دغه خبرې چیرې دې نه کسانو هغه خپل میشن پوره کړ او زه پکې ولې ناکام شوم نو دا بیا ډېره غټه د خفګان خبرې او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو سره ملاقات وکړ ټول ورته همدغه وی چې موږ خپل قومونو ته همدغه سي پیغام ورکړي او دغه سي چا منلي او چا مسترد کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ملو
یو پکې دغه پیدا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی مون امت ته پکې دا پیدا لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه مون ته سووي د جنت او د دوزخ بارکه یا د اسمانونو بارکه یا د پیغمبرانو بارکه نو مون په 100% یقین لري چې او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل آنکھ کو دیکھا حال دا متصل دي دا بیان کړی دي دا جو زمونږ دستور داوی چې قربه ملمرا غواړي نو ولې د خوراکونو او د څښاکونو او د یو شی او د بل شي تنظیم کړی وي